فکره مشهوره ده، یو خبره باقاعده مشهوره ده چې د ماشوم لومبې درسګاه دا د مور غېږه وي. نو د دې خبرې څه مطلب دی؟ لکه مور پلار خو دواړو په تربیت کې کردار دی. صحیح. نو دا مور خاص کر ولې یادېږي چې د مور غېږه دا د ماشوم د لومبۍ درسګاه ده؟ صحیح. حدیث مبارک کې راغلی دی، بخاری شریف روایت دی. عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله هم ماشوم پیدا شي فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي. بیا د هغې نه پس د دې مور او پلار د نه کله یهودي جوړ کړي، کو هغې خپله یهودیان وي، یا ته عیسایي جوړ کړي، کو په خپله عیسایان وي، او یا ته آتش پرست. یعنی کو مور او پلار په کم دین باندې ماشوم هغه دین طرف ته مایله کوي. دویمه خبره ده چې کله ماشوم پیدا شي نو د ماشوم دا د مور په خېټه کې 8 میاشتې 9 میاشتې لږ بګ دا ماشوم تیری، دا ټول درد دا مور برداشت کوي. بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو د ماشوم د پیدایش نه 2 کاله کم د شرعي حق ته د پي ورکولو دا تکلیف مور برداشت کوي، خاوند نه برداشت کوي. د کشان د پیدایش چې کم درد زه د تکلیف ته دا مور برداشت کوي، خاوند نه برداشت کوي. نو د دې وجه نه معلومیږي دا چې د مور رحم په ماشوم باندې زیات دی د پلار په نسبت. د پلار رحم پټ وي، غصه په غالب وي، ځکه کودام د مور په شان رحم دل شي د ماشوم په تربیت کې بغټ بد اثر کوي. بیا خو تربیت نه کیږي. په دغه بنیاد باندې د مور رحم زیات دی. او چې کله ماشوم پیدا شي نو دته اول رب ذوالجلال د خوراک د زده کړې چل ښیي، دغه وخت نه تربیت شروع شي، هغه هم د مور په غېږه کې. بیا ورسره مور خبرې کوي، بچی بابا رالو، بابا لاړو، تاله به دا سیز روړي، تاله به دا. نو دا د مور سره دومره مانوس شي چې دا خپله مور په بچپن کې هم پیژني. نو د زده کړې ابتدا د مور د غېږ نه کېږي. په دغه بنیاد باندې دا یو فقره مشهوره ده چې د ماشوم اولنۍ درسګاه چې دا پکې درس زده کوي هغه د مور غېږه ده. په دغه بنیاد باندې دا یو فقره مشهوره ده او بالکل صحیح ده. روایاتو کې راځي او داسې علماو واقعات هم لیکلي دي. حضرت نوح علیه السلام په خپل قوم کې فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، ټول عمر د حضرت نوح علیه السلام چې هغه 1050 سال دی. اور بعد 1050 سالوں کے 950 سال دا اللہ احکامات قوم ته رسولي، یعنی تبلیغ کړی. دا غیب باوجود چې جلیل القدر پیغمبر او 950 سال تبلیغ نتیجه وروته 80 یا 82 خلکو په ایمان. خو لیکن د نوح علیه السلام کور کې چې کوم افراد خپل بیبي ای په ایمان نه وروړي. بالکل دا غینوم یا واغله یا واهله مفسرینو ذکر کړی ای په ایمان نو مور نافرمانه وه. نو د مور د نافرمانۍ په وجه باندې د نوح علیه السلام خپل زوی کنعان د مور د تربیت د وجې نه تباه و برباد شو. په نوح علیه السلام ایمان وه نه وروړی. بالکل ولې مور نافرمانه. اولنۍ درسګاه تباه و برباده وه، اگر چې پلار نیک انسان د وخت پیغمبر خو لیکن مور ګډه وډه ده. د دې وجې نه ماشوم د مور د تربیت اولنۍ درسګاه ورته سمه نه ده میلاو شوې، تباه و برباد شو. بل طرف ته چې وګورو د موسی علیه السلام پرورش د فرعون په محل کې شوه، د کفارو په منځ کې. او فرعون څوک و؟ هغه دا ویل انا ربکم الاعلی، زه د ټولو نه الاعلی او لوی خدای یم. یعنی دومره غلیظ کافرانو کې د هغې تربیت شو منځ کې. الله پرې رحم کړو، د مور هغه معیت یې نصیب کړو، د مور پی ور نصیب کړل. مور نیک عمله وه نو ماشوم د وخت پیغمبر. او څنګه چې موسی علیه السلام دومره جلیل القدر پیغمبر چې الله رب العزت سره آمنے سامنے کلام کړی کوهی تور باندې. نو چې اولنۍ درسګاه د ماشوم برابر وي، پابند شریعت او د الله په مینه مست وي، نو ماشوم به هم د الله په مینه مست وي. د دې وجې نه ضروري دا ده چې مور او پلار پابند شریعت